अस्सलाम वालेकुम। नन به مونږه د 9 بایولوژي سٹارټ کوو او سپیشلی په دې کې به د بایولوژي انټروډکشن کوو. په انټروډکشن کې د هغې لفظي معنی به ګورو، د هغې تعریف به ګورو او د هغې نه بعد چې هغې کوم مین ډیویژنز دي هغه به ډسکس کوو، یو څو برانچز به پکې هم کور کوو. بایولوژي لفظي معنی ما ته څوک ویلی شي؟ څه وایي بچوړه؟ Bio mean life and logy mean logos study. ګډ، تر لپاره کلیپینګ وکړئ. بل څوک کولی شي؟ پاسه بچوړه. Bio mean life and logos mean study. ګډ، تالی وکړئ در لپاره. دا خبره کوي چې د بایولوژي دا لفظ چې کوم دی دا بنیادي د دوه لفظونو مجموعه ده. اولنی لفظ چې هغه بایو دی او د بایو معنی ده لایف. دویم چې کوم لفظ دی هغه دی لوګس. بیسیک ورډ چې هغه لوګس دی او د لوګس معنی ده سټډي، ډسکشن، کنورسیشن، نالج. شاباش. خاص تر تعریف تر لفظي معنی نه هم یو تعریف چې هغه جوړیږي. اسو کول شي چلو وای. The study of life is called biology. شاباش. The study of life is called biology. شاباش. The study of life is called biology. The study of life is called biology. गुड. क्लैपिंग की बच्चों. The study of life is called biology. وس چې کله موږ دا خبره کوو چې بایولوژي د سټډي اف لایف ته د ژوند په باره کې مطالعه ده، نو ذهن ته دا سوال راځي چې ژوند څه ته ویلی کېږي. نو ژوند یا لایف داسې ډیفاین کولی شو موږ چې هغه خصوصیات چې هغه په یو څیز کې موجود دي هغه څیز ته موږ بیا جاندار وایو. لایف دی هغه د هغې خصوصیاتو مجموعه ده چې د هغې په بنیاد باندې موږ یو څیز ته لیوینګ وایو یا ورته جاندار وایو. تر پسه ښه نه دلته راشه. دی لیوینګ دی که نان لیوینګ دی؟ دلته موږ په دې بنیاد لیوینګ وایو چې په دې کې لایف موجود دی، په دې کې ژوند موجود دی، دلته موږ ژوندی وایو. اوس ما ته څوک ویلی شي چې په دو کې د ژوند خصوصیات څه دي؟ ووایه بچو. ریسپایریټري سیسټم پکې دی، مطلب دی چې کله خوراک وخوري او خوراک سیلز ته لاړ شي هلته کې مات شي او د هغې نه انرژي حاصلېږي چې هغه بیا د مختلف کارونو لپاره استعمالېږي. ګډ. نروس سیسټم پکې دی. ګډ. بل گروتھ پہ کیږي. مثال په طور په دو کې تبدیل راغله هغه څه ده؟ گروتھ دی، یعنې دی غټ شوی دی. که دا مارکر مثال په طور ما 10 کاله مخکې ایښودی دی دی به هم هغی کنه دی به غټ شوی. وجه څه ده؟ بیجانه دی او په بیجانه کې گروتھ نه کیږي. نو تر دې نه موږ د بایولوژي یو بل تعریف هم کولی شو، هغه داسې هلته کېنه. د بایولوژي موږ بل تعریف داسې کولی شو. It deals with the study of various characteristics of living. یعنې بایولوژي هغه سبجیکټ دی چې په هغې کې موږ د ژوندي څیز چې کوم د ژوند خصوصیات دی هغه سټډي کوو، هغې مطالعه پکې کوو. ټیک ده؟ د بایولوژي ډیویژنز به ما ته څوک وایي؟ څو دي؟ 3 دي. ګډ. کم اولنی دی باټني. ګډ.
2 नंबर ते ज़ूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी څوک ماته ویلی شي چې باټني څه ته ویلی کېږي زوالوجي څه ته ویلی کېږي او مایکروبایولوجي څه ته ویلی کېږي شابه د بوټو مطالعې ته باټني ویلی کېږي زوالوجي تاسو ځناورو مطالعې ته زوالوجي ویلی کېږي مایکروبایولوژي هغه ته وایي چې زموږ په نظر نه راځي هغه په موږ په مایکروسکوپ باندې تو دا خبره کوي چې مایکروبایولوژي د بایولوژي هغه ډیویژن کې راځي چې په کم کې موږ هغه جاندار سټډي کوو چې هغه د سترګو په نظر نه راځي او د هغې دپاره د څه ضرورت دی د مایکروسکوپ ضرورت دی ګوډ او یو که دې لفظ هم تاسو سوچ وکئ نو باټني لفظ چې هغه د بوټین نه دی او بوټین ویل کېږي پاسچرز ته په اردو کې ورته چراغاه ویل کېږي هغه ځایونه چې په هغې کې ګډې او بیزې یا څاروي چې دی هغه سرولی کېږي ټیک ده زوالوجي چې دی دا لفظ د ځوان نه دی موږ چړیاګر ته هم زو وایو که نه او دا ورته په دې بنیاد وایو چې په هغې کې ځناور موجود دي ټیک ده که نه نو زوالوجي کې موږ انیملز سټډي کوو او مایکروبایولوجي دا لفظ مایکرو چې دی دی مطلب دی وړوکی او دومره وړوکی چې هغه د سترګو په نظر نه راځي په هغې دپاره مایکروسکوپ ضرورت دی اوس داسې ده چې هغه ارګانیزم چې هغه په مایکروسکوپ باندې موږ وینو ټیک ده که نه هغه موږ په یو سیز کې سټډي کوو چې هغه د بایولوژي یو ډیویژن دی چې هغې ته موږ مایکروبایولوژي وایو او د باټني فادر چې دی هغه زموږ سره څوک دی تیوفراسټس څه شی تیوفراسټس د زوالوجي فادر چې دی هغه ارسټوټل دی او د مایکروبایولوجي فادر چې دی هغه انټوني وان لیون هوک دی او ایز ا هول د بایولوجي فادر ارسټوټل دی بوټ سبا څوک په کوم ځای نه پوه شي سوال وکړي جی کلیر ده اوس برانچ ډسکس کوو ښه اونلی برانچ څه شی دی مارفالوجي مارفالوجي د بایولوجي هغه برانچ دی چې په هغې کې موږ ایکسټرنل اپیرنس یا ایکسټرنل سټرکچر یا ایکسټرنل پارټس سټډي کوو دې کې موږ څه سټډي کوو ایکسټرنل پارټس په ورته ولیکو یعنی مارفالوجي د بایولوجي هغه برانچ دی چې په هغې کې موږ د ژوندي سیس چې کوم ظاهري حصې دي کوم هغه حصې چې هغه مخامخ کاري هغه سټډي کوو ټیک ده هغې څه ویلی کېږي مارفالوجي یعنې په مارفالوجي کې موږ د ژوندي سیس چې کوم ظاهري حصې دي یا بیروني ساخت دی یا هغه حصې چې هغه مخامخ کاري هغه سټډي کوو مثال په طور هغې ته مارفالوجي ویلی کېږي مثالونه به څوک راکړي ماله په انسان کې مثال لکه فیس شو ګوډ آیز ګوډ غوږونه شاباش په پلانټس کې به څوک مثال لګي لیو ګوډ بالکل سټیم شاب برانچ شاباش ها دا برانچ دا کلیر شو دویم ته ځو څوک په کوم ځای نه پوهېږي هلته کوېشن کوئ ښه او تر هغه پورې کوېشن کوئ تر څو پورې چې کلیر شي دی ټیک ده دویم برانچ څه دی اناټمي اناټمي چې دی هغه بالکل د مارفالوجي اپوزټ دی په مارفالوجي کې موږ د ژوندي سیس چې کوم بیروني ساخت دی هغه سټډي کوو او په اناټمي کې به انټرنل پارټس چې دي هغه سټډي کوو په انسانانو کې به مثالونه څوک راکړي وایه بچوړه سټمک شاباش هارټ شاباش
برین شاباش یعنی اناټمي هغه برانچ ته د بایولوژي چې په هغې کې موږ د یو جاندار بیروني ساخت سټډي کوو ټیک ده دا کلیر دی مخکې ځو فزیالوجي د بایولوژي هغه برانچ دی چې په هغې کې موږ ایکسټرنل پارټس دي او که انټرنل پارټس دي د هغې کارونه پکې سټډي کوو لکه مثال په طور موږ پکې زړه سټډي کوو نو زړه په باره کې موږ څه سټډي کوو پمپ دی چې وینه پمپ کوي که پړپوسان دي نو هغه موږ دا سټډي کوو چې پړپوسان چې دي هغه په بریدنګ کې مدد ورکوي ټیک ده که غوږونه پکې سټډي کوو نو هغه موږ دا ګورو چې غوږونه چې دي هغه اورېده کوي که ژبه پکې سټډي کوو موږ دا ګورو چې هغه خبرې کوي او ټیسټ کوي ټیسټ بټس پکې موجود دي د هغې په ذریعه باندې موږ سکل کولی شو ټیک ده که په بوټو کې مثالونه وګورو نو په بوټو کې چې کوم لیوز دي پاڼې چې ورته وایو هغه په څه کې مدد ورکوي شاباش بل طرف ته که سټیم وګورو تنه وګورو هغه په څه کې مدد ورکوي سټور کولو کې مدد ورکوي او په سپورټ کې هم مدد ورکوي مطلب دا دی فزیالوجي د بایولوجي هغه برانچ دی چې په هغې کې موږ چې کوم اندروني او بیروني ساخت پارټس دي ټیک ده که نه د هغې کارونه پکې سټډي کوو شاباش بچو مخکې سره هسټالوجي کې موږ ټیشو سټډي کوو د لفظ ته که سوچ وکړو دا سره هسټو څه ته وایي ټیشو ته وایي ټیشو څه ته ویلی کېږي چې کله ډېر شي سیلونه راغونډ شي او یو خاص کار کوي هغې ته موږ څه وایو ټیشو اردو کې د بافت ویلی کېږي بافت ټیک ده نو په هسټالوجي کې موږ ټیشو سټډي کوو هسټالوجي کې موږ deals with the study of tissue او په ټیشو کې بیا موږ څه سټډي کوو د هغې کمپوزیشن سټډي کوو ها سټرکچر پکې ګورو او فنکشن پکې ګورو مثال په طور د موږ سره نروس ټیشو دی څه شی دی نروس ټیشو د نروس ټیشو چې دی هغه د نیوران نه جوړ دی د څه نه جوړ دی نیوران نه نو چې په هسټالوجي کې کله موږ نروس ټیشو سټډي کوو نو موږ د هغې کمپوزیشن سټډي کوو نو په کمپوزیشن کې موږ څه ګورو نیوران ګورو ځکه چې نروس ټیشو چې دی هغه د نیوران نه جوړ دی ټیک ده نروس ټیشو او په سټرکچر کې موږ دا سټډي کوو چې هغه سیس چې دی هغه ښکاري څنګه ټیک ده که نه لکه مثال په طور موږ نیوران واخلو داسې پکې یو داسې سټرکچر دی که نه دې ته سوما ویلی کېږي دې ته اګزان ویلی کېږي او دا چې دی نه ساینپټیک ټرمینل دی ټرمینل او د هغې فنکشن هم سټډي کوو نروس ټیشو فنکشن به صحیح د نروس چې کوم ټیشو دی هغې کار څه دی امپلس چې دی هغه وړي راوړي میسج چې دی هغه وړي راوړي بل برانچ سره ایمبریالوجي ایمبریالوجي هغه برانچ دی چې په هغې کې موږ ډیولپمنټل چینجز سټډي کوو ډیولپمنټل چینجز پکې سټډي کوو ډیولپمنټل چینجز دې ته ویلی کېږي چې کله فرټیلایزیشن وشي فرټیلایزیشن ویلی کېږي کله سپم او اوم چې دی هغه یو ځای شي سپم او ایګ چې دی هغه یو ځای شي کله چې هغه یو ځای شي دغې پروسس ته ویلی کېږي فرټیلایزیشن د فرټیلایزیشن نه بعد زایګوټ جوړ شي
بیا د وخت سره سره امبریو جوړ شي بیا پکې فیټس جوړ شي نو تاسو چینجینګ نه کنه دغه چینجز ته ویل کېږي ډیولپمنټل چینجز او دا چینجز منګه په امبریولوژي کې سټډي کوو مونږ چې نن څه ووایو په دې کې چاته څه کنفیوژن شته ټول کلیر یې نن دپاره دا پوره ده انشاءالله پر روان لیکچرز کې بیا چې کوم مخکې ټاپکس دی هغه به کور کوو السلام علیکم